زمون وطن زمونږ په سر تنګ نوي دلته کې د جنګ نوي دلته کې د جنګ دلته کې د جنګ نوي دلته کې د جنګ. په سوات کې د روانې بدامنۍ د کابل د دماکې خلاف د مظاهرو لړۍ مټې ته راورسېده. دا 5مه مظاهره په مټه کې د سوات قومي جرګې د خوا وشوه. د مظاهره د سیاستو نه بالاتر د ټولو ګوندونو کارکونانو او عام ولس ښه په ګڼه شمېره ګډون وکړو. مظاهرې ته په خپلو خبرو کې مختیار یوسفزی، ایوب اشاړی، بریګیډیر ډاکټر محمد سلیم خان، عبدالجبار خان، شیر بادرزاده خان، شیرشاه خان او یو شمېر نورو مشرانو د کابل د دماکې په سختو ټکو کې وغندله او ولس ته یې د یووالي پیغام ورکړو. دوی زیاته کړه چې موږ په ټوله پښتنه سیمه باندې دایمي امن غواړو. دوی چیف جسټس اف پاکستان نه د کابل پیښې باندې د سوموټو اغستو مطالبه وکړه. دوی زیاته کړه نن په پېښور کې او نن په سند کې دا خبره کېږي چې پښتنو خپل حق وغوښتو. وروڼو زمونږ مثال خو زه به څه ووایم، پرون زمونږ 80 کسان په دې دماکه کې لګېدلي دي. دا زمونږ وروڼه دي، دا پښتانه دي، دا که پولیس دي خو زمونږ وروڼه دي. په هغې کې څه شهیدان شوي دي، څه پکې زخمیان دي. دلته کې موږ ته دا خلک راشي هغه وایي چې دا ورته غفلت و یا یو معمولي خبره ده، لکه داسې خبره نه ده. که 80 کسانو پښتانه شهیدان شو نو خیر دی. تاسو په دې باندې چغې مه وباسئ، دا خو زمونږ د غفلت شوی دی. په هېڅ قسمه یې نه منمه، د دې به باقاعده ماله غل راکوي، دې به جوډیشل انکوایري کېنوي. څنګه به چې کېدی شي داسې نه شي کېدی. او ولې تا په بم باندې 80 کسان زما پښتانه کېنول چې ستا سره سیکیورټي نه وه، تا ولې کېنول؟ د دې به ماله جواب راکوي. دویمه مطالبه مې دا ده چې دې خلکو دغه پولیسو اهلکارو ته هغه زخمیان دي او که شهیدان دي هغو ته یې هغه شان مراعات بلکې د هغې نه ډبل ورکړی شي کوم چې په پنجاب کې ورکړی کېږي. دا ولې دا انسانان نه دي؟ هغه د پنجاب هغه انسانان دي. د دې بچو له د دې دغه پوره تحفظ ورکړی شي. دا زمونږ او په دغه حق کې موږ راوتي یو. دا غیر سیاسي په دې ده چې دا د سوات یو تنظیم جوړ شوی دی، د سوات قومي جرګې په نوم. دا ډېر پخوانی تنظیم دی. د هغې یوه کړۍ ده چې په دې کې د هرې پارټۍ سړی شته. په دې کې چاته بندش نشته چې دی د حکومتي پارټۍ دی، دی د اپوزیشن دی. که دی د هرې پارټۍ چې دی هغه پکې په سوات قومي جرګه کې شاملېدی شي او په هغې کې خدمت کولی شي. خلکو ته آفرین او شاباش وایم چې په دونه لوی تعداد باندې تاسو راغلئ. نن تاسو ثابته کړه چې د سوات بچي، د سوات غیرتي بچي دا ودرې دي، دا د سوات ساتلو ته یې ملا تړلې ده، د خپل وطن ساتلو ته یې ملا تړلې ده. او زما دا خیال دی چې نه صرف د یو چا لاس پوڅ وي د طالب په نامو یا د پاکستان جاسوسي ادارې، نه صرف دا چې د دنیا قوتونه ورسره شي. په دا پښتون ولس کې په تاسو کې دونه زور شته چې د چا پلار هم سوات ته تاوان نه شي رسولی. جوړیالانو ته دا وایو، دوکاندارانو ته دا وایو چې دا کار به زمونږ او ستاسو نه قرباني غواړي. دا بغیر د قربانۍ نه موږ دا وطن نشو ساتلی. په دې وطن به قرباني ورکوو عزیزانو. هله چا یو ټپه ده پخوا به یې کوله چې د پښتنو په وطن جنګ دی، ځوانانو امن به په وینو راولو. ستاسو ډېره مهرباني، ډېره زما یو خور نیلم چټان راغلې وه، ډېر همت یې کړی و، ډېر جرأت یې کړی و. په جلسه کې تقریر وکړو، زه خبر شوم. اوس راته ملګرو ووایي چې د نوکرۍ نه لرې کړې ده. تاله شرم نه درځي چې ته په کور کې ناست یې او یو تور سره د سوات د امن دپاره راغلې ده. ته د هغې له شاباشه انعام نه شي ورکولی. ښایي د نوکرۍ نه دا د فوراً په حال کې کلی د نیلم خور دپاره به یو بله احتجاجي مظاهره موږ د هغه افسر په کور په مخ کې کوو، کوم افسر چې نیلم لرې کړې ده. دا به کوو که به نه کوو. ډېره مهرباني، خدای دې عزت